زه ډېر زیات په افسوس سره دا خبره کوم چې چېرته دروغ مو وایي. یو طرف ته حدیثونه وایي، لکه د حدیثونه خو لاول مسلمانو کې زده که به یې وایه. کله په سروغ وایېږئ، کله روره په موقوف وایېږئ. زه تاسو ته دا خبره کوم، عمران خان دا نه ویلي چې زه به احتساب د خپلې پارټۍ نه شروع کوم. راشه که نه صاحب د ایم پی ای په دیره کې به ګډ کېنو، د هغه سره دا دومره پراپرټي نه کم ځای نه راله، د هغه سره دا دومره غټ ګاډي نه کم ځای نه راله. زه خو یې پېژنم که نه، بلکې ولې تاسو د بل ځای تاسو یې نه پېژنئ. د ډاکټر امجد صاحب د ډاکسن په چترۍ باندې به سفر کوو، نیمه ګیره به یې داسې تللې وه او نیمه به یې داسې تللې وه. هغه راشه په وړو په بهرباو اثر څخه ګرګو ملا د هغه نوم دی. دا ګرګو ملا ورته به دې وایي که دې خیال کړی نو د دې سیلاب راوړی و، هغه ګرګې راوړې وې، هغه ټولې ډاکټر امجد ځان ته قبضه کړې نه، د هغه ګرګو ملا نوم دی. ګرګو ملا قسم مې په خدای چې د دې امتیاګانو نه دلت دا کمې روپۍ چې پټې کړې دا درته راوالم په خدای چې د دې د ثابت پاکستان نقشه دله پې بدله کړم. دا راته چا ویلي چې معمولي ایم پي ای ته وګورو، معمولي ایم پي ای ته وګورو، د بریکوټ نه به کته نه شو تلو. اوس وروره امریکې ته ځم او لندن ته دا ستا د پلار معلوم که د نیکه مې هلته سلطان ټاور کې تمځه کېالې غټه اډه تا واغسته، چې کوم ټول ښکاره کېږي هغه تالې. ولې دا روپۍ د اسمان نه راتاوې شوې؟ ستاسو ټول غلا ماته معلومې دي، خو یقین وساتئ چې د ټولو فایل مې تیار کړی دی او ناک ته وایدمه انشاءالله تعالی چې ویې به نه چې زه ګوره براه راست ومالم چې د سړي نه نه یېرېږم. د فضلاکي به هغه پکې په ټاپ پروت دی، په ټاپ. بیا پکې درېیم چې دی که نه هغه د سلیم الرحمن دی، هغه درېیم چې پکې دی هغه بیا څه ګرګو ملا پېژنئ؟ ډاکټر امجدو د هغه نوم پکې په درېیم نمبر دی که خیري ښه. انشاءالله دا به نه ته به اوسم ښه، دا به وینئ چې تاسو خدای تباه و برباد کړه. ستاسو سره خو سیکل نو، اوس ستا سره یو ایک ټکم نه راغی، ستا سره وروره دا دومره پراپرټي نه کوم ځای نه راله. دا نور کوم کم خرڅوي وروره، هغو خو پکې خښته وانه نشته، وایي نشته پکې. قسم مې په خدای که ځانه پکې چنچي اخیستی، تا سره دا شپږ ګاډي نه کم ځای نه راله. ولې زه د پي ټي آی ورکر ته وایم، قسم مې په خدای چې دا ګوره ډېر بې غیرته دي، ډېر بې غیرته دي. وایي ولې چې عمران خان څه وجود نه و، چې څه وجود یې نه و، عبدالرحیم ورسره، د ګوګدري علي خان ورسره، امین جان ګلزاده ورسره، او داسې یو څو کسان ورسره نور هغو پېژني وروره اوس پېژني؟ قسم مې په خدای که یې پېژني. چې کوم هغه زاړه راغلي دي، هغه وزیران دي، هغه منسټران دي، او چې کوم ورسره د 1940 نه او د دې نه وروره هغه وروره په جارګو والي دي. وایي ځای خدای وغل که تاسو نه یې. زه خو وروره ستاسو لپاره د خپل سر مې په تلي کې ایښودی دی، د هر سړي سره مې دښمني ده، خو زما دښمن بې غیرته دی. په خدای مې قسم زما دښمن بې غیرته دی، چې زما سوری ویني چې داسې دي، چې سوری مې ویني که نه نو داسې به شي د الله په حکم باندې. او زه ګوره یوه خبره درته کوم، زه په پاکستان کې ګوره داسې ککرۍ نه منمه چې د سپین خان مخې ته ودرېږي. خو یو خبره مې پکې هېره شوې وه، تاسو ته پته ده چې کله زموږ وزیر اعظم صاحب د کانټینر نه راتاو شو، نو چې کله یې هغه له روڼه ستن ووهله که نه، دا څه وې؟ وی یاره ما ته وې وړې ښکاره شوې وې، د نرسو په ځای ما ته وړې ښکاره شوې وې. نو دا خو زموږ وزیر اعظم دی چې اوس وروره تا ته د نرسیانو په ځای وړې ښکاره شوې. ولې ته په جنت کې چې تا ته وړې ښکاره شوې؟ نو ډېره زیاته مننه.